دغه بشونی کله چې کومه دی نو دا خو د سفیاستۍ نه میټاو شوی دی که په دې کې 1000 کسان اوسېدل نو 900 کسان هغه وفات دي او دیو املاک خلال د سپیاستۍ نه میټاو شو دی چولې ختمې شوې دیو په درد کې چې کوم دی په مصیبت کې دي ستړي دي ما زنن زه یو تاجر یم دلته کې د لنګا خان هغه سیستم چې دی نو هغې ته هم زیاتې اوبه تللي دي لکه دیوالونه یې مات شوي دي لفظتګان خلک چې ما وکتل د دوی پر سترګو کې ما کم درد وکتو که نه نو دا درد ټول بونیر چې دی دا وختي په یو لوی دردناک صورتحال سره مخ پیر بابا مزار دوره یې هم وکړه را سره جاوید باچا صاحب چې دی هغه هم موجود دی دا راته ووایه چې د صفایي د عمل او د دې دپاره څه انتظامات شوي دي د جومات لنګرخانې په حدودو کې یا د دې چې کوم برج مات شوی دی د دې دپاره څه انتظامات شوي بسم الله الرحمن الرحیم باچا صاحب د دې دپاره خو نن زمونږ خپل یو خام کسان لکه د ګورمنټ د طرفه نه لوکل کسان راغلي هغوی د خپل د غاړې لکه خدمت وکړو د دننه صفایي شروع ده خو دې کې زیات ګن زیات پروت دی نو دا خو به ټایم هم اخلي او دلته کې د لنګا خاني هغه سیستم چې دی نو هغې ته هم زیاتې اوبه تللي دي لکه دیوالونه یې مات شوي دي سیلاب هغه ځای متاثره شوی دی او د دلبار نه خو په حقیقت انشاءالله تعالی دلبار چې دی نو هغه بلکل امن باندې دی او ښکته جومات چې دی نو هغه لکه د میرابه پورې د سیلاب دا خټه او دا ګنمن ورته راغلی دی نو ټایم خو بعد خو نه بیا هم مونږ باچا صاحب تاسو ته لکه سم چې څنګه ګورمنټ کم کسان دي لکه هغه خو به زیاتتر په مړو او بدې باندې هم دي هغه هم لکه ښه خبره ده چې هغې خو لکه زمونږ د جومات دا دلبار نه مخې ته راځي نو ټول ګن بیا لکه میلمانه د ځان سره خپو باندې راوړي نو خاص دلبار ته راځي نو دنده دلبار کې کم کارپېټ چې لګي د هغه هم څښا کېږي نو د هغه صفایي چې ده نو هغه هم بیا ډېره مشکله باندې نو زمونږ تاسو ته او د کم چې لکه کم زمونږ مشران دي نو دا د دوی ډېره غټه مننې چې لکه زموږ د دې جومات باندې زر کار شروع کړي او صفایي وشي نو ډېر ښه خبره مننه جي دا راته ووایه چې مختلف د بونیر تاسو هم پخپله چې دی د خدمت په غرض راغلي او بونیر دا وخت په یو لوی مصیبت کې چې دی ورسره هیوي مشندري هم پکار ده لاشونه لا هم د ملبې د لاندې بېشماره پراته دي سرې کور شوي دي یو ډېر لوی چې دی افسوسناک مناظر دی تاسو څه ولیدل څه مشکلات دي په دې وخت کې څه اقدامات پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره ډیره مهرباني چې تاسو دا کمزور اواز راواغستو نن کمبالا ته ورسو ټول نمخ کې خو ضلع بونیر دا افت زده قرار شوی بلکې دا زمونږ سوات او لور دیر باجوړ او تمان سیره وغیره ټول لیکن مونږ چې په دې حالاتو کې کم سو قتل نو کومه د ډیت باډي خبره کوو نو هغه اجزان الله دی وبخي هغه خاصم د ګټو لاندې پراته دي دغه بشونی کله چې کومه دی نو دا خو د سفیاستۍ نه میټاو شوی دی که په دې کې 1000 کسان اوسېدل نو 900 کسان هغه وفات دي او شته دي نه او څه په میلاو شوي او ډېر چې کومه دی نو هغه ورک دي په شمار یا 100 یا 100 کسان دا به ژوندي لیکن مونږ اندازه دا واخیستل چې په دې لارو کوڅو کې په دې ندي نالو کې چې مونږ د څاروو په ملاشونه وکتل نو د انسانانو لاش خو الحمدلله دا جذبه دي په پاکستاني قوم کې بالخصوص د KPK په نوجوانانو کې چې ډېر خلک نن په محبت سره راغلي دي او هغه دلته کې خدمت کوي لیکن دا د لاسونو کار نه دی دا د هیوي مشینري کار دی نو جاپان باندې سونامي طوفان راغه نو جاپان د اچا نه امداد ونه غوښتو لیکن اپنی مدد آپ چې کوم دی نو آغا په سو ورځو کې هغه کور کو حالانکه چې هغه تاسو ټول دنیا ته پته چې داغي ساحل زمونږ دا خو یو داسې خطه ده چې په دې کې کچري حکومت پاکستان بالخصوص صوبایي حکومت ټول ټیم ته دا درخواست وکړي چې زر تر زره د طرف ته توجه وکړي او دا بازارونه چې ما کوم ولدل نو دا خلک خو تباه شوی دی دیو املاک خلال د سپیاستۍ نه میټاو شو دی چولې ختمې شوې دیو په درد کې چې کوم دی په مصیبت کې دي ستړي دي ما زنن زه یو تاجر یم ما د تاجرانو نه معلومات وکړو هغه وایي چې سامانونه خلال خو زمونږ هم تباهي وشوه نو هغوی لګیا دي او په دې کوشش کې دي چې موږ د خپل دوکانونه لیکن هغوی نشي صفا کولی جهان مننه د خبرو کولو انور خان ډېر دردناک مناظر مونږ ولیدل تا د خلکو سره هم میلاو شوې څه ضرورتونه دي
څومره زر کول غواړي، څومره د حکومت په دې کې چې دی زیاتوالی ورسره د ارګنایزیشن زیاتوالی. بچا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو السلام علیکم ټولو کتونکو ته. او نن چې کوم حال شروع دی دویم ورځ د زه په دې میډیا ګورم نو زړه مې وار ونه کړو. زه په خپله هم رالم ما چې دا مخ ووینم په لاره چې د څاروي ما کم وکتل او دا کم سیلاب زدګان خلک چې ما وکتل د دوی پر سترګو چې ما کم درد وکتو که نه نو دا درد زویم چې هر مؤمن مسلمان په خپل ځان کې محسوس کړي او په جذبې سره راشي او راغلی هم دی. خو بهرحال ما چې څومره وکتل اکسیویټر یې پکار دی، مطلب د مشینرۍ ضرورت دی جي. رنګ جهان مننه. د پیر بابا مزار ښکلی بونیر ضلع بونیر چې دی د دې ډېر مهمان نواز ډېر ښکلي ښایسته خلک او په هغوی باندې دونه لوی مصیبت موږ بونیر ته راغلي وو. ټول بونیر یې وکتو، کم ځای چې دی کم کلی چې دی هغه پوره کلی تباه شوی دی. په هغې کې دلته یو مشر راته ووایي چې 1000 خلک اوسېدل نو 900 خلک د دې حادثې ښکار شوي دي. د ماشومانو او ښځو لاشونه ډېر زیات راوتي ورسره پکې نور د څاروو چې کومه تباه شوې ده. دلته کې چې یو لوی مارکیټ چې دی هغه مکمل د یخه بنیادي چې دی هغه تباه او برباد شوی دی. دا ټول مناظر د بونیر انتهایي دردناکو ډېر افسوسناکو. د پیر بابا مزار او بونیر دا ښایستونه الله تعالی دې وکړي چې بونیر یو ځل بیا بحال شي او دلته خنداګانې د خلکو په خوله راشي او د بونیر پریشانیانې چې دی الله تعالی په خپل قدرت باندې ختمې کړي. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا، پیر بابا مزار، بونیر.